بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. اس سورت تا سورة قريش وی ذکر چی ددی سورت پر شروع کی لفظ دا قریش راغلی دی. بیت اللہ شریف دا وجنا قریش تا مکی پر تمام دنیا کی عزت من شو. او قریش اصل کی په سمندري زناور کې او غټ زناور دی چې په نورو زناورو باندې غالب وي، هغه نسبت سره قریش ته قریش ویل شي. لکه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان. دا سورت مکی د هجرت نه مخکې نازل دی. په اعتبار د ترتیب قرآني سره یو سل شپږم دی، نازلېدو په لحاظ سره یو کم دېرشتم دی. په دې سورت کې یو رکوع څلور آیاتونه دي. په مخکې صورت کې د بیت الله شریف د توحید او د بې عزتي کوونکو هلاکت بیان شو. اوس په دې صورت کې د بیت الله شریف د خدمتګارو فضیلت ذکر کیږي. الله جل شانه فرمایي په دې صورت کې د فضایل د قریش ذکر کیږي. په مکه مکرمه کې بغلر نه کیږي. د قریشو عادت دو چې د ټول کال به تجارت کولو، په کال کې به غټې غټې دوه سفرې کولې. په یخنۍ کې به یمن ته تلل ځکه دا ګرمه علاقه او په ګرمۍ کې به شام ته تلل دا یخ علاقه وه. او خلکو به د دې عزت کو چې دا د بیت الله شریف خادمان دي او دوی مال ته به یې سویم نه او دوی له به یې فایده ډېره ورکوله. نو دا د قریشو دغه فضیلت. اوس د دې ذمہ داري څه ده چې دوی د خپل رب د دې کور عبادت وکړي، چې دا مشترکه خدمت کوي، چې د الله عبادت وکړي. هغه الله چې دې ته امن ورکړی دی، دې ته طعام ورکړی دی. نو فرمایي لإیلاف قریش مانوس خلق د قریش سره ایلافهم رحلت الشتاء والصيف مانوس کې دل د دوی سره په سفر د یخنۍ کې او په سفر د ګرمۍ کې د موسم د ګرمۍ او د یخنۍ خلق دې سره مانوس دي. خلق په خیال ساتي. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. پکار چې دی عبادت کې د رب د دې کور هغه رب چې دوی ته طعام ورکړی د لږ نه او امن ورکړی دی ته د یارې نه